بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 66 نمبر درس سے تمرین شروع دی مشق او سوالاتو کې نن اخیری نمبر سوال دی. مونږ له راکړی په 9 نمبر سوال کې د دې اردو جملو په عربی کې ترجمه ولیکئ. په اردو کې راته جملې لیکلې دي، د دې به وایي په تاسو په عربی کې ترجمه ولیکئ. نو دلته اول نمبر راکړی، اول جمله راکړی، هم ضرور لیکینګي. وای مونږ به ضرور لیکو، مونږ به خامخا لیکل کوو. ٹھیک شو؟ نو دا د تسنیه و جمع متکلم ده. تسنیه دا د تسنیه و جمع متکلم صيغه ده. نو دې سره موږ نون ثقيله هم لګولی شو، نون خفیفه هم لګولی شو. نو موږ ته صرف ویل چې دې اردو ترجمه ولیکئ. په عربی کې د دې اردو ترجمه دا په عربی کې ترجمه ولیکئ. نو د دې موږ نون ثقيله نون خفیفه دواړه لګولی شو. نو لیکنا معنا کتابه، دا د کتابه گردان نه رسېږي، د کتابه گردان دی. نو دا اصل کې دی نکتبو معنا دا مونږ دوه یا ټول لیکل کوو یا به وکړو. نو دې سره چې مونږ کله نون ثقیله لګو که نه، نو لام تاکید به مو ورسره لګو، نون ثقیله به مو لګو. لنکتو دا دې واخله، لنکتو او دا با ده. نو په د سره چې کله زه نون ثقیله لګوم، نو دا نون ثقیله په دې با دلته پیش دی، دله به زبر ورکړي. لنکتبن، او یا که نون ثقیلې نه نون خفیفې نه اخلي، نو به صرف د نون ثقیله په ځای باندې نون خفیفه ولیکي. لنکتبن ٹھیک شو؟ دویم نمبر یې مونږ راکړی و دو مرد. نو دا د غایب صیغه ده او تسنیه. ضرور روکینګې. نو دې دا تسنیه مذکر غایبه، تسنیه مذکر غایب صیغه ده. ٹھیک شو؟ او روکنا معنا د منع یمنع، د منع یمنع نه رسېده. منع دا د منع د ګردان نه رسېده. نو یمنعانی دی، دا اصل کې دی یمنعانی. نو کله چې دې سره مونږ لام تاکید باندې نون ثقیله لګو، دې سره نون خفیفه نه لګي. نو لام تاکید باندې نون ثقیله چې کله مونږ د یمنعانی سره لګو، نو د دې نه به دا نون د یمنعانی دا یمنعانی ولا نون ثقیل، دا نون اعرابي چې دی دا به ختم شي. دا نون اعرابي دی، دا به ختم شي. د ده په ځای به مونږ صرف نون ثقیله ولګو، نون ثقیله، او دې سره به لام تاکید ولګو. نو لیمنعانی وہ دو مرد ضرور روکینگے. اگر دو سړي به خامخا منې کوي. اوس درته وایو تم سب عورتیں، تاسو ټولې ښځې، نو تاسو حاضر یې، نو تاسو ټولې ښځې به ضرور پرهیز کوئ. نو دی ته د جمع مؤنث حاضر صیغه ده، جمع مؤنث حاضر صیغه ده. او د اجتنبه یجتنبو نه رسېدلی ده، اجتنبه ده، اجتنبه د دې نه اخیستی دی. نو تجتنبنا دی، دا د تجتنبنا ګردان، دا تجتنبنا صیغه ده. تجتنبنا. نو دې سره چې کله د تجتنبنا سره چې کله مونږ نون ثقیله لګو، نو ګورئ د جوړولو طریقه یې داسې ده. تجتنبنا. نو دې سره چې کله مونږ دلته نون ثقیله لګو که نه، نون ثقیله، نو دا نون ضمیر او د نون ثقیله په منځ کې به یو الف ولګي، دې ته الف فاصل وایي. او د دې نون ثقیله نه مخکې چې کله الف وي، نو دې نون ثقیله باندې به زیر راځي. تجتنبنانی او لام تاکید ورسره ولګوه. لتجتنبنانی، تاسو ټولې ښځې به خامخا پرهیز کوئ. دې سره نون ثقیله نه لګي، دا نون خفیفه نه لګي، نه د تسنیې سره نون خفیفه لګي، او نه د جمع مؤنث صیغو سره نون خفیفه لګي. اوس وہ سب مرد، هغه ټول سړي، نو دا د غایب مذکر جمع مذکر غایب صیغه ده. ضرور جائیں دې ته وایي جمع مذکر غایب صیغه. ٹھیک شو؟ او دا د ذهبه یذهبو ګردان نه ده، ذهبه او یذهبون دی اصل کې د دې مضارع د جمع مذکر غایب دا اصل کې راځي یذهبون.
اوس چې کله د یذهبون سره مونږه لام تاکید باندې نون ثقيله لګو نو ګورئ دې سره دا همدا یذهبون زه دلته لیکم یذهبون دې سره به لام تاکید ولګي لیذهبون شو لیذهبون ٹھیک شو او د دې جمع مذکر په اخر کې کوم نون دی دا نون اعرابي دی دا به ختم شي او د جمع مذکر حاضر او د غایب دوانو صيغونه به دا واو ختم شي او دې سره به نون ثقيله ولګي نو لیذهبون هغه ټول سړي به خامخا ولزي او دې سره د قانون خفیفه ور سره لګي نو لیذهبون بشي صرف د نون ثقيله په ځای نون خفیفه ولګوا لیذهبون بس دا خبره د دې معنی هغه ټول سړي به ضرور به ضرور زی خامخا به زی نو دا دواړه قسمه ویل شي لیذهبون نیم ویل شي لیذهبون نیم ویل شي ٹھیک شو لیذهبون او لیذهبون نون ثقيله سره لیذهبون نون خفیفه سره اوس وای تاسو ټول خزه به ضرور به ضرور اورئ تم سب عورتیں ضرور به ضرور سنوگے نو دا جمع مذکر جمع مؤنث حاضر ده جمع مؤنث حاضر صيغه ده نو سمع يسمعون گردان دي سمع گردان دي او دا اصل کې تسمعنا دا تسمعنا دي د دې تسمعنا نه چې کله ز نون خفيفه نون ثقيله ور سره لګوم تسمعنا د سره لام تاکید لګي لا تسمعنا او د سره چې کله نون ثقيله لګيږي کنه نو دا نون ضمیر دا نون جمع مؤنث یا نون ضمیر د سره د صيغه ثقيله شي درانه شي نو د په منځ کې الف لګي د الف فاصل وای او د دې نون ثقيله نه مخکې چې کله الف نو د نون ثقيله باندې وزیر راځي نو لا تسمعناني تاسو ټول خزبه ضرور به ضرور اورئ تاسو ټول خزبه خامخا اورئ वो एक औरत ضرور छोड़ी जाएगी هغه یو خزبه ضرور به ضرور پر خودل کیږي نو څوک به پریدیا معلوم نه لري پته ولګی دا چې دا د واحد مؤنث غائب صيغه ده او د مجهول صيغه ده वो एक औरत ضرور छोड़ी जाएगी واحد مؤنث حاضر صيغه هغه غائب صيغه ٹھیک شو او د ترکه یترکو گردان دی ترکه ها او مجهول صيغه ده تورکه دی ماضی تورکه دی او د تترکو د دې مضارع ده او دا تترکو چې کوم مجهول شي نو دا به تترکو شي تترکو نو د دې تترکو نه لام تاکید باندې نون ثقيله جوړوم بس په شروع کې لام تاکید ولګوا او اخره کې نون ثقيله ولګوا لتترکن دا تترکو دي نو کله چې دنه مخ دنه رستو نون ثقيله ولګین د کاف دا پیش په زبر شي نو دا لتترکن او دې سره نون ثقيله لګی لتترکن معنی دا هغه یو خزبه ضرور به ضرور پر خودل کیږي او د لتترکن معنی دا دې سره چې کله نون ثقيله ولګي لتترکن نو د دوه معنی دا هغه वो एक औरत ضرور छोड़ी जाएगी हाउस वही मैं एक मर्द नो मैं एक मर्द दा वाहिद मुतकल्लिम से वाला वाहिद मुतकल्लिम ठीक शो वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर मैं एक मर्द ज़रूर सुनूंगा नदा समिआ यस्माउ गर्दान नले समिआ यस्माउना نو د نس اسمع معنا ده زب اورم اسمعو نو دې سره چې کله زلام تاکید باندې ثقيله لګوم نو دا بشي لا اسمع عنا او دې سره لام دغم لګي نو خفيفم لګي لا اسمعن نو د دوه معنا ده زبا زيو سره بخامخه اورم
لا اسمعن معنی د زه یو سړی به خامخا اورم او لا اسمعن معنی د زه یو سړی به خامخا اورم د دواړو یو معنی ده वो सब औरतें जरूर जरूर जाएंगी هغه ټولې ښځې به خامخا ځي نو دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده جمع مؤنث غایب صیغه ده ٹھیک شو او د ذهب یذهب گردان نه ده ذهب او يذهبن معنی راغه ټولې ښځې به ځي یا بلاړې شي ٹھیک شو دې سره چې کله مونږ لام تاکید لګو نون خفیف لام تاکید با نون ثقيله ور سره لګو نون خفیفه دې سره نه لګي نو ګورئ دا عمده قشانتي براولي کې يذهبن دا يذهبن دا يذهبن د سره بلام تاکید ورګن لا يذهبن شو او د سره چې کله نون ثقيله ولګي ټیک شو نون ثقيله نو د دې يذهبن د نون ته نون ضمیر وای یا نون جمع مؤنث ورته وای او دا نون ثقيله دي دا دواړه په یو صيغه کې نه یو ځای کیږي نو د سره یو الف لکی د تعریف فاصل وای نو کله چې نون ثقيله نه مخکې الف نو د نون ثقيله باندې وزیر راشي لا يذهبن نو دا موږ سره د دې اوم نمبر سبق او دا مشق اخري سوال مو د یوم نمبر سوال دا پورا مونږه ترجمه را له اردو کې راکړو او موږ ورته په عربی کې ولیکل نو هم ضرور لیکینګه تسنیه و جمع متکلم ده د کتب یكتبون ده نكتب ده مضارع ده او دنه چې مونږه لام تاکید بانون ثقيله او لام تاکید بانون خفيفه لنكتبن او لنكتبن دا دواړه لیکل نو د لنكتبن معنی ده هم ضرور لیکینګه او د لنكتبن معنی د هم ضرور لیکینګه वो दो मर्द जरूर रोकेंगे तस्निया मुजक्कर गायब था बना यमना गता न यमनआनी दे और द यमनआनी सर जिक्र नून सकीला उलगी नो ला यमनआन शो बया तुम सब औरतें जरूर परहेज करोगी दा जम मुअन्नस हाजिर सिगरा और द इज्तनबना जोड़ शवे दे तजतनिबना दे और द सर जिक्र लाम ताकीद बन सकीला उलगी ला तजतनिबना अन्नी यदि माना तुम सब औरतें जरूर परहेज करोगे हाँ सलोरम नंबर वो सब मर्द जरूर जाएंगे दा जब मुजक्कर गायब से गला द ذهب يذهبون द मुजारे दा और द सर कला लाम ताकीद बानुन सकीला और खफीफा लेकिन ला يذهبون او لا يذهبون दाशो पिंजम नंबर दे सब औरतें जरूर सुनोगी द जब मुअन्नस हाजिर से गला द समिआ يسمعون दा और द मुजारे द पर राजी तस्मعنا और द सर कला लाम ताकीद बानुन सकीला लेकिन ला तस्मعنا नशो खफीफा और सने लगी हाँ अशफाकम नंबर दे वो सब औरतें जरूर छोड़ी वो एक औरत जरूर छोड़ी जाएगी वाहिद मुअन्नस गायब से गला तरकयत रोको ना और दा मजहूल से गला नो तुतरको नो जिकल दी सलाम ताकीद बानुन सकीला लगी नो ला तुतरकन नशो और नाम ताकीद बानुन खफीफा और सर लगी ला तुतरकन शो वाहिद मुअन्नस से गला नो दे सरा दा गला नो सकीला लगी नो खफीफा लगी वो नंबर दे मैं एक मर्द जरूर सुनूंगा दा वाحد متکلم مذکر صيغه سمع يسمعون لا اسمع دا واحد متکلم صيغه د سره لام تاکید بانون ثقيله لګي خفيفه مرسل لګي لا اسمعن معنی हम मैं एक मर्द जरूर सुनूंगा और لا اسمعن معنی دا मैं एक मर्द जरूर सुनूंगा नून ثقيله और خفيفه दोनों सره یو معنی اتم नंबर वो सब औरतें जरूर जाएंगी نو دا جمع مؤنث غائب صيغه د ذهب يذهبون جوړيږي او يذهبن معنی غټول خزي بزي یا بلاړي شي او د سر لام تاکید بانون ثقيله لګي لا يذهبنان نو دا لا يذهبنان دا نون لام تاکید بانون ثقيله صيغه او د دې معنی وہ सब औरतें जरूर जाएंगी نو دا زمونږه د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړم هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام